أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقت قدي آية مباركة ذكر کی مشرکین و پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض کو چې دا دیوانه دی، نعوذ بالله دا مجنون دی. الله تبارک وتعالى حضور صلی الله علیه وسلم متعلق دا اعلان چې ما بصاحبهم من جنة ستاسو دا ملګری جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اس لیونتوب نشته، په دې باندې اس جنون نشته، د صحیح او سلامت دی، د حق وینا کوي، حکمت سره خبره کوي، د الله پیغام بیانوي. او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د رسالت د مخکې په دوکو نو دوی ورته صادق او امین چې ته خو رښتینی، ته امانتدار یې، ته خو نیک سیرت یې او خلکو سره ښېګڼه کوي. لیکن د نبوت نه وروستو دغه د صداقت او د امانت دعوې کوونکو حضور صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع او نعوذ بالله کله به شاعر وي، کله به ورته مجنون وي، کله به ورته نسبت کو چې ګډ وډ خوبونه ګوري او مونږ ته بیانوي، کله د نورو خبرو نسبت به ورته کو. الله تبارک وتعالی اعلان وکړ چې دا حق او سچ پیغمبر دی، په ده باندې هېڅ لیونتوب نشته دی، په ده باندې هېڅ جنون نشته دی. دی چې کومه وینا کوي، کومه خبره کوي، سورة النجم کې راځي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دی خو ځان نه خبرې نه کوي، ځکه چې د الله د طرف نه کومه وحي کېږي هغه خبرې بیانوي، چې کومه خبره الله رب العزت د وحي په ذریعې سره ته ولیږي او یا الله رب العزت د ده په زړه کې واچي هغه خبره بیان کړي، هغه وینا کوي. ان هو الا نذیر مبین، نه دی دی مګر یرونکی دی واضح او ښکاره، او دا د انبیاو صفت دی. د انبیاو عام طور سره دوه صفتونه ذکر کېږي، یو بشیر یو نذیر. بشیر ویل کېږي زیری ورکوونکی، چې کوم سړی د الله رب العزت اطاعت ته غاړه کېږي نو هغه له زیری ورکوي د انعاماتو او د جنت د کامیابۍ. کوم سړی د الله رب العزت د اطاعت ته غاړه هغه اطاعت ته غاړه نیږدي او د الله د حکم نه مخ اړوي نو بیا د نبي بل صفت دی نذیر. داسې سړي له د جهنم نه، د عذاب نه، د سزاګانو نه یری. د حضور صلی الله علیه وسلم متعلق الله تبارک وتعالی فرمایي چې دی مجنون نه دی، بلکې دی خو یرونکی دی، واضحه ښکاره یرونکی دی. لکه یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفا په ډیرۍ باندې وخته د شپې اعلان یې وکړ قریشو مختلف خاندانونو ته، اے فلان کو، اے د فلان کو اولاده، اے فلان کو، اے د فلان کو اولاده، ویریږئ د الله د عذاب نه، یری ورکوله. نو سهار چې پاڅېد دغه یو وایي چې دا خو دیوانه دی، نعوذ بالله. الله وایي چې نه دیوانه نه دی، بلکې دا خو یرونکی دی، ښکاره د عذاب نه تاسو شوی. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. اسمانونو او ځمکه کې د انسان دپاره چې کوم عجایبات دي، د حق طرف ته چې کوم راهنمایي کوونکي دلایل موجود دي،
دا خلق هغه دلایل کې غور او فکر وکړي دوه هغه ته نه ګوري دوه که چرته دې دلایل ته وکتل او په دې دلایل کې غور او فکر وکړو نو نه به د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړي او نه د قران مجید د کتابت نه انکار وکړي چې دا من عند الله کتاب دی من جانب الله کتاب دی د الله تر طرف نه دی د دې انکار به ونکړي خو دوی په دې کې غور او فکر نه کوي خپل عقل نه استعمالي او د هدایت چې کوم اسباب ټول الله ورکړ دي دل او دماغ سترګې غوږونه جبا دانه استعمالي د اسمانونو ته وګوري د ځمکې ته وګوري په دې کائنات کې څومره انقلابات راځي د دې انقلابات ته وګوري د دې جمی او یخني ته وګوري بیا د وړي او ګرمي ته وګوري د شپې او ورځې ته دی وګوري د لنډېدو او اوږدېدو ته دی وګوري تر دې چې د انسان په خپل په دې بدن کې خپل په دې جسم کې د قدرت دلایل موجود دي وفي انفسکم افلا تبصرون ستاسو په ځانونو کې د الله دلایل موجود خپل نور راتلو ته دی وګوري خپل ناس دی پاس ته وګوري خپل خوراک ته دی وګوري خپل دی اعضاء ته دی وګوري د انسان په بدن کې د قدرت دلایل موجود دي او دا دلایل د حق طرف ته راغلي کله چې د دلایلو کې غور او فکر کوي د ته بد الله یوالي مخه راځي کله د دلایلو کې غور او فکر کوي د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار کوي انکار نه کوي کله د دلایلو ته پوری د قرآن مجید من جانب الله حق او سچ کتاب غني او دا خپل عملی ژوندۍ کې راولي د دین انکار نه کوي وما خلق الله من شيء هر یو څه چې الله پیدا کړی دی په دې کې عجایبات موجود دي دلائل موجود دي د حق طرف ته راهنمایي کولو لپاره فانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او دا ممکن ده چې د دین دا نیټه ډیره نږدې راغلي د عذاب یا د مرګ نیټه هغه ډیره نږدې راغلي اوس خو خپل په ژوندۍ کې په دې دلایلو کې غور او فکر نه کوي په دې عجایباتو کې غور او فکر نه کوي چې مرګ ته نږدې شتل مرګ دا یو داسې حقیقت دی چې د دینه کافر انکار نه کوي او مسلمان انکار نه کوي هیڅ یو مذهب والا د دینه انکار نه کوي نو چې کله مرګ ته نږدې شتل او بیا داسې حالات په دې باندې راغلل چې په هغه حالاتو کې د توبه نه قبلېږي ناقابل قبول بیا په هغه وخت کې د ایمان فایده نه ورکوي فبأي حدیث بعده یؤمنون او دا قرآن مجید راهنما کتاب چې د قرآن په صفتونو کې یو صفت دی هدن هدایت یو صفت دی رحمت دا رحمت دی موعظه د دې صفت دی دا نصیحت دی هذا بیان للناس دا د خلقو لپاره بیان دی د هدایت سبب او ذریعہ دا ذکر دا قرآن مجید نصیحت دی دا سی کتاب د تراغله دی د دلایل لډک د علم او د حکمت لډک کتاب دې کتاب باندې چې د ایمان نه راوړي نو د دې کتاب وروسته کوم یو کتاب باندې یا بل کوم یو لیکل شوی د الله تر طرف نه پیغام دی لکه تورات شو زبور او انجیل د قران مجید نزول سره هغه منسوخ شته مخکې صحائف هم منسوخ شته قران الله رب العزت په ټول باندې فضیلت ورکړي چې کله دې په قران باندې ایمان نه راوړي بیا په بل کوم کتاب باندې ایمان راوړي او بل کوم یو کتاب د دې لپاره اگر راهنما او هادي کتاب جوړ شي چې کله قران د دې لپاره د هدایت ذریعہ جوړ نشي لا کوم یو کتاب د دې لپاره د هدایت سبب او ذریعہ نشي جوړول من يضلل الله فلا هادي له حقیقت دا دی چې دا بعض خلق الله رب العزت د ایمان او توفیق سره بعض خلق الله رب العزت هدایت نه کوي الله په گمراهۍ باندې برقرار وساتي چې هغه زده او عنایت کوي هغه په گمراهۍ کې برقرار پاتې شي د هدایت طرف ته دغه راهنمایي ونشي ومن يضلل الله فلا هادي له چاله چې الله گمراه کوي نو هغه بیا څوک هدایت ورکوونکی نشته که نبی دی که ولی دی که پیر دی او که فقیر دی بادشاہ دی او که گدا دی څوک هم هغه بیا هدایت نشي هدایت د الله رب العزت په قدرت کې او د الله په لاس کې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. زمان محبوب صلی الله علیه وسلم کته ډیر چا سره محبت کوي مینه ساتي ستا په زړه کې دا طلب دی دا خیال دی چې ابو طالب دی ایمان راوړي دې کلمه وي خو هدایت ستا په لاس کې نه دی د هدایت توفیق تا سره نه دی هدایت الله رب العزت چې چاته وغواړي هغه ورکوي چاله چې الله ګمراه کړي نو هغه بیا څوک هدایت نشي ورکوي ويذرهم في طغيانهم يعمهون او دغه گمراهان الله رب العزت د دوی په دې گمراهۍ کې په سرکشۍ کې پرېږدي سرګردانه ګرځي حیرانه ګرځي او گمراهي او سرکشي د دوی نورم زیاتېږي او دا د زیات عذاب مستحق ګرځي. اولم يتفکروا آیا دوی غور او فکر نه کوي سوچ نه کوي ما بصاحبهم من جنه نشته د دې په مرګري باندې سلیمانتوب ان هو الا نذير مبين نه دې مگر يرون کې واضحه اولم ينظروا ایا نګوري دوی لیدلونه کړل فی ملکوت السماوات فعجائبات د اسمانونو کې ولارد او د زمکې کې وما خلق الله من شيء او فعجائبات د هغه څه چې الله پیدا کړ دي د هر یو شي نه وان عسى ان يكون او دا چې ممکن دا شاید چې وی ممکن دا یا شاید ای یکونا چې وی قد اقترب اجلهم تحقیق سره ډیر نږدې نیټه د دوی فبأي حديث پس په کوم یو خبرې باندې بعده ورستو د دې قران نه یؤمنون دی به ایمان راوړي من یضلل الله فلا هادي له چاله چې الله گمراه کی نشته ده هغه ته هدایت کوونکې شو ويذرهم او پریږدي الله دوی له فی طغیانهم د دې په سرکشۍ کې یعمهون چې حیران او سرګردان دي